بندي نشي لګولای ته اوس وبودي هلته کې ځان ته اوس لختې ته بیا نه بن منه ده یو سړی ته ځان له لختې بیا نه منه ده پیپ ته ځان له بیا منه ده او اجازه اخلي لیکن اوس هغه سړی په کوزه کې اوبه ته وړي نو دا نشي منع کولی ګیلاس کې سړی اوبه اخلي دا نشي منع کولی دغه رنګې مالګه ده اور دی دلته کې اور بلیږي هغې موږ ته لتکې مخکې پخوا به خلکو دا کسب کوه اوس خو دا کسب څوک نشته ختم شوی دی نو د اور هغې اجازت و څوک ځان له لتکې بلی او وړي اخوا ته ځان له خپل ځان له اور بلی نو دا نشي منع کولی چې نه دی زما د اور نه به ته لتکې نه بلی دا نشي کولی دا بعضې خبرې وي بهرحال خبره مې چې کومه کوله پته نشي زما د یو ځای نه زه روان شم لاړ شم بل ته لاړ شم نو روژه وه خبره مې کوله چې رمضان دی روژې دي یو منځونه دي یو ورسره صدقې دي نو دا صدقه چې دا نو څوک چې چا چې صدقه وکړه د ریا دپاره د کلاوې دپاره نو دغه سړی د شرک وکړو زموږ عام طور باندې خیر و خیرات د څه شي د نامو د نمو دي د شهرتي د سمعتي سړی مړ شو نیکه مړ شو ور نیکه مړ شو نیا مړه شوه وس هغه کشران یې وایي او پسې موږ خیرات کوو مولي صاحب ورته وایي دا پیسې راواخله دا چې ته جومات کې ولګوه ثواب به هغو ته ډېر میلاویږي مدرسه کې ولګوه مدرسه کې ورکړه ثواب به ته ډېر میلاویږي دی وایي نه دا خلک به څه وایي دقه ځای ده خطرناک دقه ځای دی خلک به څه وایي او نه الله به څه وایي که نه دا خلک به څه وایي ته د الله دپاره کې که د خلکو دپاره کې نو که د خلکو دپاره دې وکړو مفتی رشید احمد رحمه الله لیدیانوي صاحب هغه دا خبره کوله وی مخکې کتاب کې لیکلي هم دي وی مخکې دا ما وی چې دا بعضې کارونه بدعات دي لیکن دا بدعات نه دي دا شرک دی ولې مخکې ما خو دا د پیغمبر طریقې نه خلاف کارونه کوي بعضې لیکن دا بعضې کارونه دوی پیغمبر طریقې نه خلاف کوي نو دا د دې دپاره کوي چې زما خو به په خلکو په معاشره کې به مې پوزه کټ شي یو سړی دا خبره کوي دا کار ځکه کوم چې معاشره کې بدنام نشم معاشره کې مې پوزه کټ نشي خلک به وایي چې هغه خپله نیا یې دغسې ورغړوله هغه نیکه یې دغسې ورغړو خلک به څه وایي او چې خلک څه وایي دا خبره دې په زړه کې راغله او دا خبره ته په خولې باندې کې نو دا کم کار چې ته کې نو د هغې خس اجر نشته ښه تبلیغیان حضرات وایي که یو سړي په اخلاص سره څه وکړو یوه کجوره دانه دا یې خیرات کړه دته الله رب العزت د احد د غره نه زیات اجر ورکوي الله د غرونو نه زیات اجر ورکوي او که یو سړي د غرونو مدارې سره او سپین خیرات کړه لیکن په زړه کې ریا ده دکلاوه ده سمعت ده شهرت ده نو ثواب خس نه میلاویږي الټه د عذاب خطره ده الټه عذاب څه شی دی خو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دې سړي شرک کو صدقې چې ورکړله د خلکو د پاره د ریا د پاره نو شرک کړل او شرک الله چرته نه معاف کوي نور ګناهونه کو او غواړي معاف به کې شرک نه معاف کوي دغه سي منځ ده منځ د الله لپاره کول پکار دي ریا لپاره نه ریا لپاره من صلی یرای فقد اشرک د ریا لپاره چې منځ کوي نو دا شرک وکړو بعض خلک داسې کوي منډي به وایي را روان به وي هلکه څه کې زما هغه ځای دی هلته کې جومات کې هغه کوم ځای چې مې نیولی هغه ځای رانه ځي دغه لپاره نه کوي ښه الله دپاره نه کوي هغه خپل ځي به ځي دپاره
حکم چې د په جمعات کې ځان ځای الاټ کړل ځان یې ځای نیول او جمعات کې ځای نیو نشتی ښه دا ټول جمعات د الله دی چې کم ځای کې یو سړی راغی کله راغی بس کم ځای کې ورته ځای میلاویږي هلته به ودرېږي جدا خبره ده مخې ته یو کشر ولاړ دی وروستو مشر راغی هغوی راځه دلته زما په دې ځای باندې ودرېږه مخکې کي خیر دی لیکن دا ځای به دغسې خالی به نه پروت نه نه پلانکې سې به راځي او دلته کې به ودرېږي دا د هغه ځای دی نه دا الاټ کول نشته ځان له ځای خاص کول نشتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د څاروو په شان ځان مه کوئ ښه څاروي کښي که نه زه خو څاروو کسب مې نه دی کړی خو نه هسې یو لیدلي مې دي او تاسو خو به چا نه څه نه څه دغه کړي که نه په اخور کې چې یو څاروی کم ځای کې ودرېږي نو هغه چې ځي بهر ته یې وباسې اوبو له یې وباسې سر له یې وباسې چې واپس راځي کم ځای ته راځي خپل ځای راځي که نه که بل ځای راځي په بل ځای کې نه ودرېږي هغه خپل ځای راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جماعت کې به داسې ځان له ځای نه جوړوئ ښه کله کله داسې خوا کې چې کم سره بل څاروی ولاړ دی هغه کوږ شوی د هغه هغه ځای نیولی نو هلته کې چې هغه راشي پخکر یې ووایي اخوا یې کي ما هغه ځای دې نیولی اخوا شه انسانانو کې هم داسې کله چې یو سړی راغی دلته کې ځان له ځای نیولی دا خو زما ځای دی په دې ځای باندې بل څوک نه ودرېږي چې کله راشي دلته کې یو سړی لوټي اخوا شي هلته یې راشي لته ولور کې اخوا شه لوټي زما ځای نه اخوا شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د څاروو په شان دې به نه کېږئ چې څاروي ځان له ځای په هلته کې اخور یې ځان له مستقل جوړ کړلی مستقل ځان له ځای ورکړی شوی دی دله دی د هغه ځای نه علاوه بل ځای کې بیا نه ودرېږي نو بله خبره د روژې وه د مونځونه وه مونځ دی مونځ د الله دپاره د ریا دپاره نه شهرت دپاره نه خلکو د خودو دپاره نه چې خلکو ته ښایي دا سړی خو پلان کې ډېر منځګزار سړی دی نه مونځ چې کوي د الله دپاره څوک درته ښه وي او که بد وایي څوک دې اینې او که نه اینې خلکو ته پته لګي او که نه لګي خپل کار وکړي خلک موږ چې د چا لپاره کوو هغه موږ اینې د الله رب العزت دپاره چې نه چې سړی دا خو اوس روژه ده هر یو سړی پاسي او په دې بوزه کې کله کله دا قصې کېږي خلک بیا کوي پروت ما دا نننۍ شپه چې دا ډېره اوږده نه شوه زه خو پرېوتم ډډې پډې دغه شوم راپاڅېدم بیا ډډې پډې کېدم ما بس بانګ ووایي بس بانګ ووایي بانګ یې ونه وي ما ویل چې ویلی به یې چې ته راپاڅېدم رالم چې اودس مې وکړو جومات ته رالم چې ومې کاته هغه 2 بجې وې ما یې اوس څه چې واپس ځې زه شروع شوم جو تهجد مې کول په دې کې امام صاحب راغی پلانکې صاحب راغی بانګله هغه وخته پورې زه لګیا وم دا مونځونه مې کول یا خلکو ته ولې ښه خلکو ته مه وایه دا چې یا شپه اوږده شوې وه یا د شپې چېرته ورګې وې ورګو راکېستلی وم ونه شوه چې رالم جومات ته ما چې زه یو څو رکعته مونځ وکړي نه نه الله دپاره خلکو دپاره نه خلکو ته یې مه ښایه ناکام مونځ دی که هغه صدقه ده او که هغه روژه ده هر یو کار هر یو عمل دا خالص د الله دپاره چی نو الله به اجر ورکوي الله د غرونو مقدار اجر ورکوي او که موږ د بل چا دپاره یې کوو نو ثواب پې نه میلاویږي دا ورځې کمې چې تېرې شوي دي د رحمت ورځې تېرې شوي دي او د مغفرت ورځې تېرې شوي دي اوس د اور نه د ازادۍ ورځې دي اوس چې موږ الله ته ځان متوجه کو هر ځای کې چې دا بعضې کارونه چې دي دا په جومات کې نه پکار تهجد دي جومات کې نه پکار اشراق نه وروستو بیا څه یې ساخ مونځ دی ساخ مونځ په جومات کې نه دی پکار
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو خپل کورونو کې د خپل منځونو نه صحیح حصہ د هغې لپاره مقرر کړئ څه بعضې حصہ په خپلو کورونو کې کوئ ښه نو فرض مونځ په جماعت کې او نفل مونځ او ښه خبره دا دی چې سنت هم دا سړی په کور کې کوي ولې سړی چې مونځ کوي عبادت کوي په دې باندې الله رب العزت رحمتونه ورېږي نو چې په کور کې سړی عبادتونه کوي نو په دې کور باندې رحمتونه ورېږي د مصیبتونو نه الله بچ کوي نو پکار دا چې موږ خپلو منځونو کې صحیح حصہ هلته کې کوو ټول جماعت کې نه کوو او دا بعضې کارونه یي د پټې کار چې دی نو هغه سړی په کور کې کوي دا الله خپل کور کې کوه پټ پټ باندې نو سنت هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام طور باندې کور کې کړي نفل هغه په کور کې تهجد دی په کور کې دا ساغ مونځ دی هغه په کور کې کم چې بعضې دي سړی راځي تحیت المسجد دی یا بعضې سړی راشي د سهار بانګ نه سړی مخکې راغی ودې کې خیر دی لیکن یي دغسې کله کله یي خیر دی لیکن د دغې نه عادت مه جوړه چې هلته کې کور کې هم څه خبره کېږي کور کې هم برکتونه راورېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تجعلوا بیوتکم قبورا د خپلو کورونو نه قبرستان مه جوړوئ ولې قبر کې څوک منځونه نه کوي ذکرونه تلاوت عبادتونه نه کوي نو تاسو خپل کور نه دغسې مه جوړوئ چې ستاسو کور کې څوک عبادت نه کوي ته پکې نه کوې مونځ پکې نه کوې تلاوت پکې نه کوې ذکر اذکار پکې نه کوې نه کور کې کوئ چې خامخا کور کې یو دا ماشومان ګوري کوم چې واړه دي هغه چې ګوري ته مونځ کوې هغه چې ګوري ته تلاوت کوې نو هغه بیا ځان څه شی راغستی کولاو کړی به او ځان له به لګیا سر به وایي دی نه د دې به تربیت به داسې کېږي دی به عادت اخلي او دی چې کله ته مونځ کوې نو هغه به ځان ته هم کله یو شی وخورئ کله بل شی وخورئ او کله به دغسې ودرېږي به نو هغه سجده چې کوي نو سجده کولی نه شي په چل نه پوهېږي نو هغه به سملي وړوکی به سملي به دغه واړه چې کله څو پورې بالغ شوي نه دي لګیا دي عبادتونه کوي او دا ستا د عمل د وجې نه ته یې لیدلی هغه لګیا دي دغسې کوي وړو دپاره خو په کار دا دی چې 7 کال نه وروستو دې مونځونه کوي او 10 کال ته ورسي او بیا مونځ نه کوي نو ته په هغې ته قارېږي وهې پې د بلوغه پورې چې دی کم مونځونه کوي دی چې کم نیک اعمال کوي نو دته ضرورت نشته نو دغه اجر و ثواب الله یې د مور پلار له ورکوي دا ستا په وجه باندې دغه کوي ستا په تربیت باندې کوي چې ستا په تربیت کوي نو د اجر ثواب ستا دی نو بعضې واړه لوکړي شیطانان غونته کي وړوکې د چا وې ورشه که نه مونځ کوه هغې زه خو نه کومه وی هسې ثواب یې تاله در کوي زه به یې کومه ثواب به یې تاله در کوي نه هغه ته ضرورت نشته دا به دی عادت کېږي اول کې زموږ دا بعضې دنیوي کارونه هم داسې دي دا ټیلر چې که نه د ټیلر چې کوم شاګردان یې هغه سره لګیا جوړی په یو جوړه کې ولا چې ته 50 روپۍ ولا ورکوي 100 روپۍ ولا ورکوي چې ته په خپله څه والي شپږ 800 روپۍ د یې جوړې والي او هغه شاګرد له څه ورکوي شاګرد په جوړه کې ولا 50 روپۍ ورکوي یا ولا 100 روپۍ ورکوي هغه زاړو جوړو مانا که نه جوړی ستا پریکټس به نه کېږي که جوړی نو پریکټس به دې وشي نو بیا وروسته ته ځان له خپل دکان کولاو کې بیا ته څه واخله که نه بیا چې کله ته بالغ شي نو بیا به تا ته میلاویږي نو هغه وخته پورې کار به دې سیده کړی کار به دې زده کړی دا وخت ټیم ما زیات کو الله رب العزت ته موږ له عمل کول توفیق راکړي خلک دغه کېږي ډقېږي راډقېږي زیاته ما ته داسې دغه اندازه ولګېده چې دغه شي تاسو به خوبونه هم کوئ سړي شي به وایي او بیا ورپسې بیا لږ ساعت وروسته بیا پاسېدل دي پښمنه دی
نو بیا ان شاء الله بله موقع کې دا خو زموږ خپل ځای دی او نور څو پیرې تلې راغلي یو بیا به راځو ان شاء الله ژوند باقي ملاقات باقي ان شاء الله درود شریف ووایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا كربة من كرب الدنيا والآخرة الا نفستها يا ارحم الراحمين الله رب العزت زمونږ څومره مشران استادان عام مسلمانان خلک وفات شوي دي الله رب العزت د هغې قبرونه د نور نه ډک کړي الله رب العزت وله په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي څومره چې زمونږ استادان ژوندي دي الله دې د هغې په علمونو کې عمرونو کې عملونو کې برکتونه واچوي الله رب العزت عام مسلمانان چې څومره ژوندي دي الله رب العزت د هغې قرآن او سنت باندې د عمل کولو توفیق ورکړي الله دې د نیکۍ کولو توفیق ورکړي الله رب العزت موږ ټولو ته اخلاص نصیب کړي په هر عمل کې الله رب العزت زموږ څومره شرعي ضرورتونه حاجتونه دي الله رب العزت د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي څومره بیماران دي الله رب العزت شفای کامله عاجله مستمره د دین د خدمت لپاره ورکړي څومره قرضدار دي الله رب العزت د قرضونو تنظیم وکړي څومره نور ضرورتمند دي الله رب العزت د هغې ضرورتونه د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي الله رب العزت زمونږ د مساجدو زمونږ د مراکزو زمونږ د مدارسو حفاظت وکړي الله رب العزت زمونږ د پاکستان حفاظت وکړي الله رب العزت زمونږ د پاکستان د ملک قانون قرآن کریم وګرځوي الله رب العزت زمونږ مشران هغه خلک راولي چې هغه موږ باندې رحم کوي اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا موږ ته دا دعا هم ښودی شوې ده دا دعا کوي اللهم لا تسلط علينا من لا يخافنا ولا يرحمنا یا الله موږ باندې داسې خلک مه مسلط کې چې هغه نستانه یریږي نه موږ باندې رحم کوي یا الله داسې خلک موږ باندې راولي زمونږ مشران چې دی هغه دینداره کړي یا الله زمونږ حرمینو شریفینو حفاظت وکړي یا الله د څومره چې مسلمانان په کم ځای کې دي او د دین خدمت کوي په هر جامه کې چې کوي نو یا الله د هغې قدم په قدم باندې نصرت وکړي قدم په قدم باندې د هغې تعاون او مدد وکړي یا الله د هغې کوششونه د هغې سعی د خپل در کې قبول کړي یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي دا کومې ورځې چې وروستو پاتې یا الله په ښکلې طریقې باندې دا موږ باندې تیرې کړي او ښکلې طریقې باندې موږ عمل توفیق راکړي یا الله داسې عمل توفیق راکړي چې ته پکې زمونږ کامل مغفرت وکړي او موږ پکې د جهنم نه خلاص کړي یا الله په دې کې د جهنم نه ته خلک خلاصې د جهنم نه چھټکاره ورکې نو یا الله که زمونږ نوم چېرته په جهنم په لسټونو کې لیکلی شوی نو یا الله د هغې نه وران کړي یا الله د هغې نه وران کړي او زمونږ نومونه د جنت په لسټ کې ولیکي یا الله زمونږ حال باندې رحم وکړي یا الله د جهنم نه د خلاصې او د مغفرت فیصلې زمونږ وکړي زمونږ د ټولو کوم چې دلته کې دي کوم چې اوازونه اوري خبرې اوري الله رب العزت د ټولو حامی و ناصر شي د ټولو امداد وکړي د ټولو مغفرت وکړي د ټولو په حال باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین آمین آمین برحمتک رحمت